بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو ښاریانو د چمن باهمته خلکو، تاسو ته بهتره در معلومه ده چې دا درې څلور میاشتې کېږي د پاکستان او افغانستان در مابین چې کومې ستونزې راغلي د هغه د وجې د باډر بندش راغلی دی، د دروازې بندش راغلی دی چې په زرګونو خلک په ساو دي او د خپلو کورو پر نشي راتلی، پر قانوني اسنادو باندې دا خلک په ساو دي او الله جل شانه ګواه دی چې په دغه حواله سره چې کوم حکام دي چې د هغه پر رسایي زموږ کېږي، کوم مقتدره قوتونه دي او کوم هغه ذمهواره واکمن خلک دي د ریاست پاکستان، موږ د هغه د غوږو پورې دا خبر ورسولې ده چې ولس په ډېره غټه ستونزه کې مبتلا دي. دا د روژې څخه 5 ورځې مخکې نو بار بار دا وینا ورته کوو، د هغو دا وینا ده چې دا بندش د اسلام آباد ته طرفه دی. نو موږ دا په کلکه سره د دغه ویډیو په ذریعه موږ د هغه حکامو سره چې هغه په کوټه کې موجوده دي یا په اسلام آباد کې موجوده دي، د هغو سره دا مطالبه کوو، دا خواست کوو چې دغه ولس پاکستاني ولس چې په زرګونو تعداد کې په باډر کې په ساو دي، د خپلو کورو سره بچیان د دې دي، پلرونه دورې په ساو دي او ورونه دورې په ساو دي، خاوندان دورې په ساو دي او قانوني اسنادو باندې په ساو دي. دا د انساني همدردۍ پر بنیاد باندې د دوی قانوني حق دی، د دې باید اجازت وسي او په باعزته طریقه سره وسي. دی نه لکه تیر کال چې یوه ورځ وسوه، د هغه په نتیجه کې د هغه په لړ کې کښې مؤمنان شهیدان سو، زنانې زخمیانې سولې، د روژې مبارکې ورځ ولله د یو بېعزتۍ فضا او ماحول جوړ سو. د دې دپاره سرکار د خپل سیسټم متوجه کړي، د هغه مطابق د خلکو د راتګ اجازت ورکړي. کوم حکام خاص طور پر د ارمي چیف سه چې ذمهواره خلک دي، کور کمانډر بلوچستان سه، موږ دا مؤدبانه درخواست کوو چې زموږ د چمن ولس کومه ګناه کړې ده، زموږ د چمن ولس کم تاوان رسولی دی چې زموږ د ریاست پاکستان چې زموږ د وطن د علاقې واکمن خلک زموږ د خلکو غږ نه اوري او د هغه رقم د پولې هغه خواته د هغه حکومت څخه د افغانستان اسلامي امارت د حکومت څخه هم دا درخواست کوو چې په دغه حواله سره باید اساني جوړه کړي د چمنو خلکو ته، ځکه د چمن د خلکو روزګار پر باډر دی، د باډر روزګار تقریبا د ډېره حده پورې د چمن په تجارانو او په دغه خلکو باندې فعاله دی. باید دا دواړه هیوادونه د چمن د خلکو دغه بنیادي انساني ستونزه ورحل کړي او دا یو درخواست کوو. ډېر په سلګونو خلک چې د هغو ودونه اوس په ساو دي، ودونه باقاعده د واده ورځ سره ټاکلې دا ودونه په ساو دي، دې دپاره د قانوني شکل یو ترتیب مرتب کړي نو دغه لړ دې شروع کړي، دغه مسله دې حل کړي او د دې په اړه کې موږ تاسو ته ښه بهتر را معلومه ده، ګرد ولس په دې خبر دی چې پر باډر باندې یا پر مختلفو لارو باندې، پر مختلفو ځایو باندې باقاعده انساني هیومن سمګلینګ کېږي او باقاعده پیسې ځینې اخیستل کېږي د غریب ولس څخه، غریب ولس په دې کې شکېږي. نو یقینا دا انساني سمګلینګ چې هر څوک ملوث وي د دې کمایي حرامه ده او دغه کار چې دی دا ډېره غټه ګناه ده شرعا، زموږ د وطن او د علاقې په عرف و فیصله کې خو ظلم دی، خو په شریعت کې دا حرامه ده، دا ظلم دی. ته د انسانانو د نفس تنګۍ څخه، د انسانانو د مجبورۍ څخه غلطه فایده اخلي، د هغه څخه پیسې اخلي. د سرکار څخه دا درخواست کوو چې باید د دغه روکتام هم وشي او دا خلک فوري طور پر چمن ته رایله سي او د ودو په حواله سره باید یو سیسټم، یو په دې حواله سره یو ترتیب جوړ سي چې دا کوم ودونه په ساو دي هغه ودونه باید په باعزته طریقه سره د هغو اجازت ورکول سي او د چمن د خلکو دغه بنیادي ضرورت باید فوري طور پر حل سي چې د دوی حق دی وما علینا.